بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو ستاسو پروګرام د ارشاد د ډېر وخت نه پس تاسو په خدمت کې د یو داسې پروګرام سره حاضر دی چې اوریدونکو کتونکو تاسو ته ښه پته ده چې په تېر شوي 3 کاله کې د ملک کې د مهنګۍ دونه حد ته رسېدلې ده چې غریب سړی په خودکشو باندې مجبور شوی دی. د بجلی بل دپاره هغه خپل جایدادونه، هغه خپل کالي، هغه خرڅولو ته مجبور شوی دی. دې نه علاوه که تاسو د پټرولو نرخونو ته وګورئ، کله چې په عالمي منډۍ کې د پټرولو ریټ چې کوم $150 فی بیرل په پاکستان کې د پټرولو قیمت 150 روپۍ لیټر، نن سبا په عالمي منډۍ کې د پټرولو قیمت تقریبا چې $60 فی بیرل دی، خو په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه د پټرولو ریټ 278-280 روپۍ ته رسېدلی دی. دا د ملک د نظام کمزوري ده، دا په اقتدار ناس په هغه کورسو قبضه شوي د هغه خلکو کمزوري ده، کوم چې د خلکو ایوانو ته صرف په دې وجه لیږلي دي چې تاسو دلته لاړ شئ، زموږ د حق دپاره، زموږ د مشکلاتو د حل کولو دپاره قانون سازي کې دلته زموږ اواز پورته کړئ. خو د بدقسمتۍ نه هغه خلکه وختاً په وختاً د خپل ذاتي مفاداتو دپاره لکه دغه داسې کېږي، کله د یو ملګري کله د بل ملګري د خپلو مفاداتو دپاره د ورځې په قانون کې 80 ځله تبدیلي راولي، د خپلو الاونسونو د خپلو تنخواګانو د زیاتولو دپاره د شپې قراردادونه پاس کوي، په آئین کې ترمیم راولي. خو د غریب دپاره، د بېوسه دپاره، د بېروزګاره دپاره، د ملک د زلمي دپاره په دغه ایوان کې ناز دغه خلکو تر اوسه پورې د قانون یو داسې بل نه دی پاس کړی چې آیا ولې په 200 یونټو باندې زما بل 3000 دی او د 200 نه چې 220 شي نو زما بل 8000 ته رسي. دغه ممبر ته زه دا وایم چې ته دلته ناست دی، تا چېرته دا په دې ایوان کې اواز وکړو چې دا کومه پالیسي ده چې د 200 یونټ بل دی 3-3.5 او د 201 یونټو بل دی بیا 8000 ته رسي. د دې نه علاوه دغه په ایوان ته لیږلی شوي دغه مشر تر اوسه پورې زما دا تپوس ونه کړو چې پټرول په 15 ورځې پس 10 روپۍ 15 روپۍ ته ولې ګرانې، او موجوده حکومت چې په اقتدار کې دی د نن نه 15 کاله مخکې به هغه چغې والې وي د شپې د پټرولو قیمتونه سیوا کېږي. نو زه دا وایم چې اوس چې سیوا کېږي اوس خو د شپې نه بلکل تاسو خو د نیمې شپې خلک په خوب ودې وي چې د پټرول ریټ دې حد ته ورسوی چې سهار خلک راپاسي او پټرول پمپ ته راشي، نو قصه بل شانتې وي. اورېدونکو موږ سره اوسئ، د دې د خلکو نه د موجوده مهنګۍ په حواله سره خبرې اترې کړو. چېرته ځئ؟ مهنګۍ دا حد ته رسېدلې ده چې هر سړی چې کم دی کور کې به ولا بچي خرڅوي، ځمکې خو خلکو ختمې کړې، اورېده بس یو کورونه کوټې پاتې دي او کېدای شي یو بچي پاتې دي. نو کېدای شي د موجوده حکومت لکه خیر دا ځل دا بچي او کوټې خرڅي کړو انشاءالله، نو بس بیا به زمونږ مهنګۍ چې کم ده ختمه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. ګراني شته ډېره څوک بار دي خو بل نه ګړې ګزارې کېږي، د بار مې پیسې راځي. دلته کوم مزدورګار دی نو هغوی خو مزدوري نشته، نشته چې کوم ګوتی موتی یو شی بل شي خرڅوي را خرڅوي او دا الله 70 روپۍ مزدوري کوي. خو اورېدونکو موږ سره یو بل پنشنیر ولاړ دی، خو دا یو خبره کول غواړم چې په تېر شوي بجټ کې د پنشني دپاره 7.5% اضافه کړې ده. هغه پنشنیار چې هغه په 10-12-13 سکیل کې ریټیر شوي ده هغوی خو به ګزاره وشي، خو چې دا کم په لو سکیل کې ریټیر شوي هغوی ته ډېره ګرانه. موږ سره یو پنشنیر ولاړ دی، هغه سره هم ګپ لګو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنشن دې اخیستی دی؟ او چې پنشن خو مې وختي اخیستی دی، ډېر وختي نه راغلی یم. اوس څونه پنشن لرې؟ اوس تقریبا چې زه چې 19,740 روپۍ پنشن لرم. 19,740. او چې ما ته دې کې چې کوم یانو ټول کور بچي را په غاړه دي، که مزدوري کوي نو هغه مزدوري چې دومره ګراني ده که نه، زما پنشن خو پرېږده چې هغه د هغوی مزدوري زما پنشن باندې زه د هر وخت د دکاندارانو خو څه کوي چې بس هر وخت پکې قرضدار یې، الله دې بیمار نه پېښوي، بیمار یې نه پېښوي. که بیماري را باندې پکې راځوه شوه نو بیا به ډاکټر ته خو سوال هم نشو کولی چې ما له دا د قرض راکړه دغه راکړه که نه. حکومت ته څه وی؟ نو زه حکومت ته موږ دا ویل غواړو چې اول خو دې د ګرانۍ که کنټرول ولې رانه وکړو نو غټ کار به وشو، که کنټرول ولې ونه کړو نو زما په دې پنشن باندې دا کم ماله زیات شوی دی، په دې وخت کې په دې ګرانۍ باندې زما دې باندې د 10 ورځو خرچ هم څه باندې کېږي، نو بیا چې خو پرېږده که نه. موږ سره یو بل مشر ولاړ دی، هغه نه پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم څه روزګار کوئ جي؟ موږ خو د فروټو ریړې کار کوو. ریړه کې چې څونه دیاړي یا مزدوري کوئ ګزاره پکې کېږي؟ نو ګزاره دا ده چې به یو وخت یې خورو یو وخت ګزاره کوو.
چې روټۍ نه ملاوي د بچو تعلیم علاج دې سره څه کوي خدای شته زما دوه بچي تعلیم کوي په ځان ناره تېروه د هغوی تعلیم پوره کوو ما دغه حال دی د پاکستان نو حکومت نه څه غوښتنې کوي د حکومت نه دا غوښتنې کوو چې بس دا نور هر څه دي په ځای پرېږدي خو بس دا نان دې ارزان کړي لکه روټۍ او د غریب سړي د خوراک څښاک سامان نور پېټرول خو اوس هم بس روان دی هغه دې په 15,000 کړي خو دا ټول هر څه دې دې ته راغوزار کړي چې پېټرول ګران شي نو بیا خو به تګ راتګ لږ کم به شي لږ به کم ګرځو که نه کرۍ به زیاته شي وایم لږ به کم ګرځو زما مقصد دا دی چې ته د میل نه ټرک راډک کوې چې وړه ارزان شي نو چې پېټرول ګران شي او ډیزل ګران شي نو هغه ټرک خو به کري زیاته خو دې ټیک ده که نه خو هغه یو شیز به ګران شي خو هغه ټول چې هغه دي هغه دې نه خوري او هغه ټول دې عوامو له ریلیف ورکړي نو که عوامو له ریلیف ورکړي څه هم نشته او که دوی دغه رنګې عیاشیانې کوي او به ځان کورونه ډکوي نو په موږ خو به خود ګرانډي وروره پوه شولې که نه دوی دې دا خواهشات او دا کومې خرچې دي که نه لکه څنګه چې دوی چغې وخي چې خرچې کمول غواړي دوی دې دغه شیان لږ کم کړي د عوامو ریلیف ورکړي قرضې خو هسې هم ښې ډېرې به موږ لکه دې نور هم راوالي خو هغه یې ټوله موږ له راکړي دوی دې نه خوري تاسو د دې خلکو خبرې واورېدې خو که بل طرف ته موږ سوچ وکړو چینی نن په پاکستان کې په 200 روپۍ کیلو دی خو د چینو فیکټري د چا ده د چینو فیکټري د هغه چا ده چې د اسلام آباد په اسمبلی کې دی وزیر دی د MNA دی د سینیټر دی دا فیکټري د هغه ده په پاکستان کې د عیاشو دپاره چې په دغه اسمبلی کې کم ناست دي د هغوی د عیاشو دپاره د هغوی د بچو د چکرو دپاره د هغوی د لوپرۍ دپاره ډېره پیسه ده خو د دې بچي د تعلیم د دې بچي